بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وخت مو بخیر. زه سراج الدین پټان یم او تاسو ته ژور لیدونکو خپرونه ګورئ. قدرمن لیدونکو، دا ځل 5 هیوادونو ټټر وهلی تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړې خبرې یو ځل بیا پیل شي. قطر، جرمني، ناروې، اندونیزیا او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د ډاډ ورکړی تر څو د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ جوړجاړی یا منځګړیتوب وکړي او دغه خبرې بیرته پیل شي او د اجنډا د څرنګوالي په برخه کې یوې موافقې ته سره ورسیږي. تقریبا د یوې نیمې میاشتې په تیریدو سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اجنډا پر سر توافق نه ده رامنځته شوی او دواړه خواوې یو بل تورنوي چې ګوندې د اجنډا پر سر نوې غوښتنې رابرسیره کوي. وسلوال طالبان غواړي چې د سولې مذاکرات د حنفي فقې په رڼا کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ پر مخ لاړې شي، خو افغان حکومت بیا ټینګار کوي چې دغه مذاکرات باید د قرآن او سنت په رڼا کې او پر مخ لاړې شي. همداراز ځینې نوره بدیلې حل لارې چارې هم وړاندې کړي دي چې تر دې دمه د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. په دې جریان کې یو سلسله اندېښنې هم رابرسیره شوي دي. هغې جملې څخه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي دي چې د تل لپاره به د افغانستان د سولې لپاره دا کړکۍ نه وي خلاصه. د دې رامنځته شوي فرصت څخه باید دواړه خواوې ګټه پورته کړي. همداراز د مذاکراتو د پیلېدو سره سم په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او ویل کېږي په دې تیرو نږدې 50 ورځو کې سلګونه افغانان په شهادت رسیدلی دي. افغان لوری ادعا کوي چې څه باندې 2000 کسانو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او دخوا بیا نږدې 1000 کسانو ته په دې 50 ورځنۍ جګړې کې مرګ ژوبله اوښتې ده. خو لا هم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ډیری دغه مرګ ژوبله عامو افغانانو ته رسیدلې ده او زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو نه راکډه شوي دي. لارې او سړکونه بند دي، ډیری سړکونه، پلونه او پلچکونه په بمونو باندې الوزول شوي دي، یعنې چې هغه ملي او عام المنفعه ځایونو ته پکې صدمه رسیدلې ده. په ټوله کې د همدې ټولو مسایلو او موضوعاتو د لا وضاحت او څېړنې په موخه مو دوه قدرمنو میلمنو ته بلنه ورکړې. هر یو ښاغلی انجینیر ګل اغا حسني د افغانستان د علما کرامو روحانیونو د سولې عالي جرګې مشر او ښاغلی مولوي عبدالحمید سعید د سیاسي چارو څېړونکی. قدرمنو میلمنو ښه راغلاست. ستړي مه شئ. مننه ژوندي سلام. حسني صاحب، که بحث له تاسې پیل کړو، که څه هم د ټولو افغانانو هیله، ارزو او توقع دا وه چې بالاخره کله چې دواړه خوا افغانان سره جرګه شي نو بالاخره یوې هوکړې ته به ورسیږي. اما له بده مرغه او بدبختانه چې د 45 ورځو په تېرېدو سره لا هم د جګړې دواړه خواو افغانانو په دې هوکړه نه ده کړې چې د بین افغاني مذاکراتو د اجنډا پر سر بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي. اساسي خنډونه یا اساسي عوامل څه بولئ چې بالاخره دا ورونه افغانان په خپلو کې سره نشي جوړېدلی او نه جوړېږي؟ یوه خوا په بلې خوا باندې ټاپې پورې کوي، تورونه پورې کوي او بله خوا په بلې خوا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې پټان صاحب تاسو او ستاسو میز درون میلمه مولوي صاحب سعید او ستاسې تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته په مسنت رقم یم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله. پټان صاحب محترم، پخوا به دا ماشینونه خو به نه خو زه د خلکو د زنانو به د چرګو ته هګۍ ایښودلې، نو کومې چرګې ته چې به دا خسه هګۍ کېښودل شوي، چرګه به پرې ناسته وه په دې تمه چې زه به دا هګۍ ښه وشړبم او بچي به پرې راوړم، بیا به پاڅېږي او هګۍ به خسا وي نو بچي ترې نه راوتل، نه راویزېتي. دا به په میاشتو میاشتو دا پروګرام شي. زمونږ دا بین افغاني مذاکرات چې ورته وایو دا د کاغذ په مخ بین افغاني مذاکرات دې ته نه وایي پټان صاحب، دا مونږ چې شروع کړي دي. یعنی مګر د افغان حکومت او د طالبانو لورو استازي یا پلاوي افغانان نه بولئ؟ نه، ولې نه
بین الافغاني مذاکرات دې ته ویل کېږي چې اوس مسله افغانانو ته راغله که نه طالب هم افغان دی حکومت هم افغان دی صحیح شوه په راز کې خو دوی ټول افغانان دي که نه صحیح او جنګ هم د دوی ترمنځ اوس بین الافغاني چې ورته ویل څه معنا د طالب او د حکومت په منځ کې صلح باید بین الافغاني څوک وکړي افغانان یې باید وکړي خو دغه دواړه افغانان دي نو نه بخښنه غواړم یعنی بین الافغاني د افغانانو په منځ کې مذاکرات اصلي زیاتره ده موږ نه اسلام تطبیق کړی شو او نه مو افغانیت تطبیق کړی شو تاسې 15 ورځې یاد کړه زه ته وایم چې 400 ورځې به تېرې شي په داسې شکل باندې افغانان به مري د افغانانو کورونه به ورانېږي افغانان به اختطاف کېږي افغانان د مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دوی به فقط برې ته وایي چې فلانی ملامت دی بستاني ملامت دی خو ځان ته ملامت نه وایي دا ځکه چې دلته نه افغانیت تطبیق شو نه اسلامیت تطبیق شو د الله حکم سری د مولوي صاحب ناست دی سری الله امر کوي دریمګړي ته چې تاسې صلح وکړئ د دورونو په منځ کې مدیر به دغه هیڅ امر نه دی کړی او د افغانانو 15,000 کلن تاریخ په همدې خبره تېر شوی دی چې د دورونو په منځ کې چې نظام پیدا شوی ده نو دریمګړی راغلی دی د دواړو په منځ کې خبرې کړي پټان صاحب محترمه اوس دوی دوه مدوان ناست دي هغه دوی ورته وایي چې ډزبان ومنه خو چا ته وایي طالب ته هغه وایي چې ته ما د امارت په سترګه وپېژنه بیا به سره دا خبرې کوو دا ورته وایي چې نه زه تا د طالب په سترګه پېژنم خو ته ما د اسلامي جمهوریت په سترګه نظر وپېژنه بیا به خبرې کوو هغه که دې ته جمهوریت وپېژني دا جمهوریت په اسلامي جمهوریت په نوم یې وپېژني نو بیا خو د هغه جنګ هغه په خپله یاغیانو باغیان شو که نه شو که دا هغې ته امارت ووایي یا امارت په نظر یې وپېژني بیا خو دوی ظلم کړی دی چې د هغې چوکۍ نیولې ده دلته نو په دې خاطر نو د تاسو په باور سني صاحب اساسي ستونزه دا ده چې دلته درېیمګړی نشته چې ملامت ته ملامت ووایي سلامت ته سلامت ووایي یو ته ووایي چې ته دا وزغمه او بل ته ووایي چې ته دا وزغمه او بالاخره په منځ کې سره جوړ کړ اما ولې دې ټکي ته پاملرنه نه ده شوې بخښنه غواړم سني صاحب د موږ او تاسې دیني او قرآني نصوص هم دې څه باندې امر کوي د موږ او تاسې دود دستور کلتور عنعنات هم په دې څه باندې امر کوي او دغه دواړه خواوې خو هم د همدې وطن دي که د دې وطن ځان نه بولي ما د اقل یو څو شپې به یې دلته کړي وي د افغانستان په دود او دستور به باندې به پوهېږي بالاخره ولې داسې یوه درېیمه مرجع یا درېیم ادرس رامنځته نه شو پټه سي محترمه ما څو کله ته ویل بیا به م خیر ستاسو وخت ضایع کړم زه په دې مسله کې افغانان په دریو کټګوري شم یو هغه افغانان دي چې هغې په راس کې دي او هغه د سکرین مخې ته هم دي او د هغې واک هم سره دی هغه ابدا صلح نه غواړي کله به هم صلح ونه غواړي کله په صلح کې ګټه نشته ایمان به دوی نه لري او په آخرت به دوی باور نه لري او دنیا خو په دې جنګ کې ښایسته ده یو تعداد هغه افغانان دي چې هغه صلح غواړي خو د صلح په میکانیزم نه پوهېږي څنګه وکړم یو تعداد هغه افغانان دي چې هغه صلح هم غواړي د صلح په میکانیزم هم پوهېږي خو څوک ورته وخت نه ورکوي دا خو موږ او تاسې پټان صاحب محترمه دا خپله د صلح عالي جرګه د علما کرامو او روحانیون چې کومه ده د صلح د ملي مسالې مشر ډاکټر صاحب عبدالله سره مو پخپله کېناستو عین دا مسله مو ته ورپېښ کړه او موږ طرح هم ورکړه دا طرحه د مولوي ډاکټر صاحب یې ګوره ویې هم کتل او ویې ویل چې دغه رښتیا لا ده خو زه د مشرانو سره خبرې کوم بیا به سره موږ او تاسو کېنو دا به مو سره کېږي د مصالحې د عالي شورا مشر دی ده د ده نه مشر څوک ده چې په دې برخه کې واک او اختیار ډېر وي خیر وسي د ده زموږ ته خیوانمي ته اشرف غني ده او دا ارګې راته دغه ښکاره کړو خو خبره دا ده چې دوی خو به حتما چا چې ځای ته راوستي خو د هغې سره مشوره کوي پټان صاحب محترم که دا پروګرام او دا 15 هېوادونو چې دی چې موږ دې ترازو اسلي صاحب اوس که دا د تاسو په خبرو کې تام شو اوس داسې یو درېیمګړی ادرس څنګه رامنځته کېدی شه چې طالب او حکومت ته د منلو وړ وی که دا اقدام حکومت کړی وای لکه څنګه چې وم که دا د مصالحې د عالي شورا په نوم یو څه رامنځته کړل هغه خپل موافقین و مخالفین سیاسون مشران رهبران یې پکې غړي کړل یو شمېر یې ومنله یو شمېر یې دا موضوع ونه منله او بالاخره ویل چې موږ په یو دولتي تشکیل کو نه غواړو چې دا کار سرته ورسوو سوله غواړو خو خپله به شخصي هڅې کوو او که دا سره طالبان رامنځته کړي پرته له شکه چې حکومت ته به د منلو وړ نه وي د ملت غږ څوک نه اوري تاسې ښه بېلګه یاستئ
نږدې 1000 کسه یا د 1000 نه باندې علما کرام روحانیون مو راټول کړل. بالاخره دروازې په دروازې باندې وګرځېدلی، د هر مشر دروازه مو ور ټک ټک کړله او ورغلی، ورسره کېناستلی. اما فکر نه کومه چې د تاسې د طرحې د غوښتنې او د غږ به هم داسې څه نتیجه ورکړې وي چې یا ملا هیبت الله لبیک ورته ویلي یا ښاغلي ډاکټر غني. نو داسې یو ادرس څنګه رامنځته کېدی شي؟ پټه زه محترم ډېر ښایسته خبرې ته اشاره وکړه. عین کار موږ وکړو. موږ تقریبا یو 2 میاشتې مخکې دا پروګرام وکړو، یو غونډه مو کړه او باید اول د سیاسي مشرانو سره کېناستو، د متنفذینو سره کېناستو، حتی د ملکانو سره کېناستو چې وروره مریخو ولس کنه مریخو ملت ټوپک د ملت په وګه دی، کوتک د ملت په وګه دی او د بیرته په امدا ډبول کېږي، عسکر دلته په غاړه کېږي، بندي همدا دی، بدنام همدا دی، وږي همدا دی. نو تاسو خو اقل د دې خلکو مشران یاستئ، د خدای په خاطر باندې راځئ او درېمګړی مرکزیت جوړ کړو. موږ تاسې یو قوي مرکزیت جوړوو او دا مرکزیت د هېڅ چا په تله کې کاڼي نه اچوي، بلکې د حقایقو نه به دفاع کوي. په دولت به فشار راولي، په طالب به فشار راولي. دا هغه څه چې غیر مشروع کارونه طالب کوي هغه ته وایي دا کار مه کوه وروره، ځکه تا سره همدا طالب سره پټان سره د دې ولس بچی دی، حکومت سره هم د دې ولس بچی دی. دا چې دوی وایي چې مثال طالبان 2000 مړي دي او دا 1000 کسه دی، باور وکړه پټان محترمه د ورځې کم تر کمه د ورځې 200 2500 دا ځوانانو لو روان دي په دې کې، او هغې صاحب په هوټلو کې ناست دي، دغه اخله صفایي اخله کرایه اخله، جنکۍ او هلکان ورته په خدمت کې دي، هماغه حورې غلمانې ورته بلا تشبیه دلته ورته پیدا کړي دي او په هوټلو کې شپې کوي. پروا هم نشته د افغانانو په مرګ باندې، حرام خبر هم دي. موږ په همدې خاطر مې سبا د مولوي صاحب ما دا خبره وکړه، موږ سبا بیا دا پروګرام بېرته رانیسو، بیا د مشرانو سره کېنو او دا ځل ورته قرآنونه ووایو چې د خدای قرآن خاطر وکړي. نو تاسې خو جوړ شئ که نه، تاسې خو یو مرکز جوړ کړئ. نو ملا اشرف غني به نه جوړېږي، ملا هیبت الله به نه جوړېږي. د دې اولادونه خو د چا په پاکستان کې او د چا په قطر کې او د چا په هندوستان کې، د چا په امریکا کې. نو ستا بچي خو دلته پراته دي که نه، وږی کې خو ستا بچي اوس یې وخت بولئ چې بالاخره ملت لاس په کار شي او ملت په دواړو خواو باندې فشار رامنځته کړي، یو درېمګړی ادرس رامنځته شي، درېمګړی قوي بې طرفه مرکزیت، نه د هېچ چا په طرف کې نه د حکومت په طرف کې او نه د طالب په طرف کې، نه د حکومت مشروع غوښتنو ته لبیک ووایي او د طالب مشروع غوښتنو ته لبیک وایي. همدغه د حل لار د پټان صاحب محترمه د دې نه پورته هېڅ د حل لار. ډېره مننه کور ودان حسني صاحب. تاسو بیا راوګرځم مولوي صاحب، تاسو ته راځم. اساسا تاسې اساسي عوامل څه بولئ چې دواړه خواوې سره له دې چې د افغانیت او اسلامیت ادعا لري په خپلو کې سره نه جوړیږي، ادې اقل د مذاکراتو د اجنډا پر سر تر اوسه پورې یوې نتیجې ته نه دي رسیدلي او دې خوا جګړه روانه ده او جګړه تر پخوا لا ګرمه شوې ده او افغانان تر پخوا لا ډیر وژل کیږي او په شهادت رسول کیږي او متضرره کیږي. اساسي خنډ هغه څه چې په رسنیو کې ویل کیږي دغه څه دي او که د پردې تر شا بل څه پراته دي؟ جناب پټان صاحب، تاسو ته درون مشر حسني صاحب ته او ټولو لیدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. الله جل جلاله دې وکړي چې په دې مملکت کې نور دا ناخوالې موږ ونه وینو او یو دایمي صلح راشي او هر څوک د صلح تږی دی. ستاسو په ارتباط سره چې د دې دواړو په منځ کې اساسي ټکي څه دي؟ تر اوسه پورې دوی په ایجنډا باندې توافق نه دی کړی او دې ته هم تیار شوي نه دي چې دا ایجنډا به څه وي. هغه خلک چې هغوی هلته په د مذاکرې په میز باندې ناست دي چې هغوی ته د ایجنډا اوس معلومه نه ده، نو ما او تا ته به د ایجنډا څنګه معلومه شي؟ هغوی خو ظاهرا وایي چې طالبان د دې غوښتونکي دي چې د سولې مذاکرات به د حنفي فقې په رڼا کې کیږي او بنسټ به د امریکا او طالبانو سره شوي هوکړه وي. دا خو حکومت بیا ادعا لري چې نه، دغه مذاکرات باید د قرآن او سنت په رڼا کې پر مخ لاړ شي او ولسمشر خو بیا په طالبانو باندې تور پورې کوي چې طالبان په اصطلاح ځانونه مسلمانان بولي، خپلو جنایاتو ته د جهاد نوم ورکوي، اما د قرآن او سنت نه د امریکا سره شوي هوکړې ته ډېر ارزښت ورکوي.
خبره د قرآن او سنت او د فقه ده. فقه هیڅکله د قرآن او سنت نه مخالفه نه ده. تاسو وګورئ که د فقه معنا دا ده چې موږ د دین اسان کړی دی. که چېرته موږ اختلاف طرف ته ځو، یو داسې ټکي طرف ته ځو چې هغه باندې جوړېږو نو د فقه هغه معتبر کتابونه موجود دي، فتاوی موجود دي، هر څه موجود دي. خو دلته بیا د موضوع یو بل رنګ هم اخلي. دلته که مو په یاد شي څو موده وړاندې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي وویل چې ایران د سولې د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د افغانستان جمهوریت او اساسي قانون پکې حفظ شي، او دغه اساسي قانون بیا جعفریه فقه هم په رسمیت پیژندلې ده او هغومره ارزښت لري لکه حنفي فقه چې لري. او همداراز دلته بیا د ولسمشر دویم مرستیال راپورته شو، ویل چې طالبان تیروتنه کوي، طالبان د افغانستان یو مطلق اکثریت ته سپکاوی کوي او د طالبانو د غوښتنه په هیڅ وجه د منلو وړ نه ده. یعنی دا چې یو سلسله سیاسي غبرګونونه رامنځته شول، طالبان دغه اساسیت نه درکوي، او که د طالبانو دا ادعا په ځای ده، تاسې د یو دیني عالم په توګه په دغې برخه کې څه وایاست؟ یعنی ټولې غوټې په حنفي فقه کې خلاصېدلی شي؟ نو داسې نه ده. فقه حنفي خو ډېره یعنی غني فقه ده او دې کې معاملات دي، دې کې ډېر شیان دي، عبادت دي. عبادت خو مستقل ځان عبادت دی، یو مضمون دی، ځان یو د هغې لپاره. خو اوس مثلا موږ راځو د فقه حنفي او فقه جعفري پرتلې ته، هېڅکله دا څوک نشي منلی په یو چا باندې چې مثلا یو څوک یو اهل تشیع دی او ته په هغه باندې خپله فقه ومنئ چې نه زما د فقه په عباداتو کې یا په خپل معاملاتو کې دغه خپل کارونه چې دي، مثلا هغه نکاح ده، هغه طلاق دی، هغه نور کارونه دي، هغوی خو د خپل فقه مطابق کوي. دلته راغلو اوس خبره د صلح او د جنګ ده. بخښنه غواړم دلته کې یو څه تم شو مولوي صاحب. دغه حنفي فقه کې او جعفري فقه کې د بشر یا د ښځو حقوقو په ارتباط څه توپیر لیدل کېږي؟ څه توپیر شته؟ ځکه د طالبانو ډیره غوښتنه یا ډیر تمرکز په د حقوقي مسایلو باندې ده. د افغانستان حکومت ادعا کوي چې د اساسي قانون لومړی او دویم فصل باید د بحث وړ نه وي، اما طالبان ټینګار کوي چې اساسي قانون باندې به بحث کیږي، نظام باندې به بحث کیږي، او دغه دویم فصل که زه تېروتنه ونه کړم تر ډیره د بشري حقوقو نه بحث کوي. راځئ په دې تم شو چې دې ته اختلاف ته ورننوځو. اختلاف هېڅکله ګوره څوک چې د کومې فقې تابع وي او د هغې پیروکار وي هېڅکله د هغې نه اوړي. صحیح ده؟ موږ ته خپله فقه معتبره ده، هغوی ته خپله فقه معتبره ده. هغې خپل لمونځ په یو طریقې سره کوي، هغې خپل عبادت په یو طریقې سره کوي، حتی حج هغې په خپله طریقې سره کوي، موږ یې په خپله طریقې سره کوو. صحیح ده؟ نه دا د اتباعو ازادي دې کې کېدای شي اوس په خپله په زموږ په د اهل سنت والجماعت په فقه کې مثلا شوافع دي، مالکین، حنابله دي، مثلا د ستر پردې باره کې ټول مختلف نظر لري په دې کې چې څوک مخ پرده کې راولي څوک نه راولي. دغه طرف ته نه ځو، حنفي فقه دغه طرف ته نه ځو. دغه بل تر ځي دا باس بل تر ځکه دا د اختلاف ټکی ده د طالب او د حکومت ترمنځ. راځه بل تر ته ځو. دغه اختلاف ټکی اوس دا یو خبره کړې قرآن او سنت. قرآن دا وایي چې که چېرته په یو مسله کې اختلاف راشي د مسلمانانو ترمنځ نو فردوه الی الله والرسول، دا بیا واپس کوي قرآن او سنت ته. نو اوس د قرآن او سنت کامل جامع او شامل کتاب دی، دین څوک سرغړون نشي کولای، لیکن کله کله د یو آیات تفسیر حدیث کوي، کله د حدیث تفسیر بیا فقه کوي. صحیح. ډېر مسایل داسې شته. بهرحال دا یو ځانله مسله ده، الله دې وکړي چې په دې باندې توافق وکړي. او فقه حنفي چې ده د افغانستان په مجموع کې تر 200 کال نه روانه فقه ده، او تاسو د مدني قانون وګورئ ټول د فقه حنفي مطابق دی. صحیح. او راځو دلته او د افغان حکومت ټینګار پاندې ده چې باید د قرآن او سنت په رڼا کې د مذاکرات پر مخ لاړ شي. طالبان د تاسو په باور ولې انکار کوي یا ولې دې څه ته غاړه نه ږدي؟ زه دا وایم چې که څوک دا وایي چې فقه حنفي یا قرآن او سنت دا درې واړه د یو بل نه جدا نه دي، ما ته دې څوک وښایي چې په فقه حنفي کې یو څه راغلي یا هغه د قرآن او سنت مخالف وي په مجموع کې. صحیح. حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې زما یو مسله تاسو راوړه د قرآن او سنت د خلاف په دیوالې ولې د دې څه معنی؟
یعنی هیڅکله راځي اوس راشو دې ته جزئیات خو ډېر زیات دي اوس په جزئیاتو باندې موږ تم شو په جزئیات باندې موږ خبرې وکړو نو تر سبا پورې دا بحث نه ختمېږي او نه د دې دا بحث چې ودې شروع کړی دی ایجنډا ته ونه رسېږي اوس دلته دا نورې خبرې چې دا زموږ لپاره شرم دی عار دی چې موږ ته جرمني زموږ په منځ کې دې ته راسو مولوي صاحب په ډېرې افسره یعنی طالب ولې د قرآن او سنت په رڼا کې د سولې مذاکرات ته غاړه نه ږدي د افغانستان حکومت اوس پیغور ورکوي وایي چې تاسې د جهاد ادعا درلودله تاسې د مسلمانۍ ادعا لرئ ما تا دا خبره واضحه کړه چې فقه حنفي د قرآن او سنت نه مخالفه نه ده نو چې مخالفه نه ده نو ولې بیا ټینګار په دې کېږي په څه باندې 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 چې دغه مذاکرات باید د حنفي فقه په رڼا کې پر مخ لاړ شي او بنسټ باید د امریکا سره هوکړه وي یعنی د امریکا سره هوکړه ډیره باید معتبره وي او که قرآن او سنت راځي دلته بل دې طرف ته راشو چې دا دلته دا کوم خلک وژل کېږي دا دومره خلک چې د وینې تویې کېږي دا د تخار کې چې دومره شهیدان شو دا په روزګان چې دومره روان دي دا په فعلا په قندهار کې جنگ روان دی په هلمند کې جنگ روان دی په دې نور ټولو ولایتو کې دا جنگ څنګه بس کړو خو اوس خبره همدا ده دا خلک چې ناست دي په اندې ته ناست دي ظاهرا ادعا د اندې لري اوس یو لوری وایي چې د قرآن او سنت په رڼا کې باید دا مذاکرات پر مخ لاړ شي بل لوری وایي چې نه بنسټ باید امریکا سره هوکړه وي او د حنفي فقه په رڼا کې باید دا مذاکرات پر مخ لاړ شي که چېرته حنفي فقه لکه څنګه چې تاسو ویلي پرته له شکه همداسې ده چې د قرآن او سنت نه اخیستل شوې ده یعنی قرآن او سنت یې موږ ته آسان کړی صحیح د هغه څه تفسیر ده نو بیا ولې طالبان په دې څه باندې ټینګار کوي دا فکر نه کوي چې یوه پلمه وي د جګړې د اوږدېدو لپاره هغه زموږ پښتو کې یو متل دی وایي څه ابۍ وسته او څه توره تېروه مسله خو ډېره مننه اساني صاحب تاسو وړاندې په یو درېیمګړي ادرس باندې ټینګار درلوده چې باید د خپل افغانانو نه رامنځته شوی وای او د دواړو خواو افغانانو سره په ژبه پوهېدی او بالاخره دواړو خواو ترمنځ یې ښه منځګړیتوب کړی وای تر څو چې دا مذاکرات یا دا هڅې یوې مطلوبې نتیجې ته رسېدلې وای اما بالاخره اوس یو بهرنی ادرس رامنځته شوی د قطر جرمني ناروې اندونیزیا او ازبکستان هیوادونه ټټر وهي چې بالاخره د دواړو خواو ترمنځ به منځګړیتوب کوي تر څو دا رامنځته شوي خنډونه له منځه لاړ شي څومره باور لرئ چې دغه هیوادونه د په پوره حسن نیت سره د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي او بالاخره دا مذاکرات د یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي پټن زه مخکې د چې تاسو د سوال ته شوم زه مخکې د تاسو چې مولوي صاحب سره خبره وکړه د قرآن او د سنت او د فقه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي هغه صحابي نوم معنی شو دا پیغمبر د خدای چیرته لګي د یو حاکم یا د مشر په صفت معنی نو د دې بیا پوښتنه وکړه چې تاسو ته لا شوی څه مسله ته ترې شي ته دا مسله چې شي معنی فیصله کې نو د صحابي ته چې په قرآن معنی د الله په کلام معنی نو پیغمبر خدای ته ویل چې کته کې هغه مسله پیدا نه کی په قرآن کې نو ویل چې ستا په حدیث معنی په ستا په سنت په طریقه معنی نو پیغمبر خدای ته فرمایي چې کته په حدیثو کې هغه مسله پیدا نه کی دا مسله دي چې په کې نه راغلی نو ویل چې بیا ویل به په اجماع د علماء معنی نو ویل چې چېرته علماء هم دغسې لږ شانته یو څه مقاصد شي نو بیا ویل بیا به په قیاس باندې کوم دغه کې حدیث کې داسې راځي چې دا دوه شیونه چې ورته وښودل بیا د اجتهد بالرأي زه په خپل رأی باندې بیا اجتهاد کوم یعنی هغه خو صاحب د اجتهاد خلک وو چې دا مطلب دا چې د قرآن او د سنت د قرآن او د حدیث په منځ کې چې دوی وایي کنه چې په قرآن او سنت باندې فیصله کوي دا ښه ده د دې خو څوک مخالفت نشي کولی طالب مخالف نه د حکومت په وینا طالب نه دی البته طالب وایي هغه داسې وایي هغه داسې وایي چې ته وایي سنت پېژنې نه کنه خو دې پیغمبر د خدای همدغه فقه ته اجازه ورکړه کنه د خپل د اجتهاد ته اجازه ورکړه قیاس ته اجازه ورکړه کنه ته خو بیا دا نه منې را سره ته خو ما هغه خبره منې چې او تا یې ویلې ده د بل طرفه د فقه حنفي او د فقه جعفري په حساب کې علما کرام دوی دي زبردست دي دلته چې اکثریت په فقه حنفي معنی متکی دي او په دې معنی په دې لار روان دي صحیح شو نو دلته زموږ اساس په اما خلک دانش بیا وایي چې د دې هیواد یو لوی اکثریت ته سپکاوی ده چې دا مذاکرات د حنفي فقه په رڼا کې پر مخ لاړ شي نه هغې لږ حسابه کوي اکثریت د هغوی نه دی اکثریت د فقه باندې ټول خلک پوهېږي نه خو دا خو فرمایشي ده که نه چې کوي زموږ اساس د دې وخت نه د ظاهرشاه په وخت کې قانون وو د ظاهرشاه نادر خان په وخت کې وو د امان الله خان په وخت کې وو دا ټول په فقه حنفي باندې دا پروګرام خو دا پکې وو چې که کومه مسله د
فقه جعفري والا کوم مسله راشي نو هغه مسله به د هغه د دواړو په منځ کې فیصله به په فقه جعفري کېږي هغه به فقه حنفي ته نه راځي خو که چېرته د حنفي مذهب او د شافعي مذهب په منځ کې خبره وه نو بیا به دا فیصله به په فقه حنفي کېږي دا زموږ اساس بخاري قوانین ښه راغلو په دې بله مسله کې زه بخښنه غواړم یو شی غواړم مهرباني دلته حکومت یعنی د حکومت کې چې څومره خلک دي دوی د فقه حنفي متبعین دي طالب هم وایي چې زه چې طالب ټول احناف دي دلته اهل تشیع خو دومره دغه سره د طالب سره په ښکېل نه دی اما د ښاغلي دانش څرګندونې به ما اورېدلې وي او دلته په دې حکومت کې یوازې د حنفي فقه پیروان نه دي دلته وزیران دلته معینان دلته والیان دلته د ولسمشر دویم مرستیال او دلته داسې نور ډېر چارواکي دي چې هغوی به شیعه مذهبي وي نو موږ خو هر مذهب ته یعنی هر څوک د هر مذهب باید احترام وساتي دا اتفاق به کله راځي که چېرته موږ مذهبي منافرت ته لاړ شو او اختلاف ته لاړ شو هېڅکله موږ دا صلح نه شو راوځلی اوس به دلته اوس زه چې کوم کار کوم د خپل فقه مطابق کوم ما ته څوک دا څوک نشي کولی چې دا کار ولې کوي مثلا موږ مانځه کې لاسونه تړل دي او لاس په نامه ولاړ یو اوس یو بل کس راپاڅېږي ما ته وایي چې دا ستا لمونځ نه کېږي نو زه وایم چې حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم موجود دی چې نبي علیه السلام داسې لمونځ کړی دی فقه کې همداسې موږ ته احنافو د حنفي فقه مطابق موږ لمونځ کوو او د حنفي فقه لمونځ د خلاف د قرآن و سنت نه دی خو اوس دلته یو شمېر ورونه طالبان په دغه مذهبي تفرقې باندې تورنوي وایي چې تاسې ولې دا خبره مولوي صاحب اوس ولې دغه مذاکرات د تاسو په باور د قرآن او سنت په رڼا کې نه ترسره کیږي چې دلته مذاهبو ته رجوع کوو یا خو زموږ هسې خبرې دي هسې الفاظ دي چې قرآن و سنت هم ورکړی دی بل قرآن و سنت ته موږ کله مراجعه کړې ده روزانه دونه خلک مړه کېږي قرآن و سنت ته وایي چې دونه خلک خو اوس په دغو مذاکراتو کې رجوع وکړئ نو ستونزه چېرته ده نو خو ودرېږي قرآن و سنت ته دې رجوع وکړي فقه حنفي ته دې رجوع وکړي خو دلته بیا حنفي فقه که مطرح کېږي بیا اختلاف رامنځته کېږي نه دا د اختلاف ټکی دی نه نو خو ښاغلي دانش ته قناعت ورکړه اوس یو کس چې څوک وایي چې دا شی نه منم خو نه مني اوس موږ که چېرته د فقه حنفي یو خبره که چېرته په دې مملکت کې د فقه حنفي په وجه باندې صلح راځي خو راځي چې کنه دې کې څوک اختلاف لري همدغه ولې ولري خو نو بیا پوښتنه وکړئ چې ولې نه ستا وینه به محفوظه وي ستا کور به محفوظ وي ستا سیاست به محفوظ وي ته به محفوظ وي که چېرته فقه حنفي باندې دا صلح راځي خو دې تاسو ته بیا راګرځم که امکان و په دې مورد باندې به سره بحث وکړو اساني صاحب مهرباني وبښئ د تاسې خبره په دغه درېیمګړو هېوادونو کې وه پټان صاحب محترمه دا یو واقعیت دی چې متنازع مسایل درېیمګړی حلولی شي دا یو واقعیت دی دلته یو مشکل چې زه وینم خدای وکړي چې وشي خو زه چې یو مشکل وینم هغه دا چې په دې هېوادونو کې دغه دیموکرات خلک لږ زیات دي دوی به هغه طرفونو ته لږ ډېره ترجیح ورکوي چې هغه به زما ستا عقیده نه مني او زما ستا ایمان بیا نه مني دوی به هغه څه ته ډېر ترجیح ورکوي چې هغه دوی کړي دي او دوی پې تاوان کړی چې زما ستا په ذهن کې راپیچکاري کړي نو په دې اساس باندې زه داسې ډېر کامیاب نه وینم خو بهتره بیا لارې دا زما نظر دا دی اسلامي هېوادونه هم پکې شته اندونیزیا ازبکستان قطر ښه خبره ده دا درې هېوادونه حتی اندونیزیا دا کار پخپله کولی شي خو په دې شرط چې دوی اول واک واخلي د دواړو طرفونو نه منځګړی دی که نه واک واخلي خو بیا بین الافغاني ورته نه شو ویلی بین الاسلامي ورته ویلی شو خو بین الافغاني ورته نه شو ځکه بین الافغاني دې ته وایي چې د افغانانو ترمنځ د دواړو افغانانو ترمنځ درېیمګړي افغانان بدبختي دا ده چې دا موږ افغانان په خپلو کې سره جوړېږو نه خیر وشي تر څو چې جان کیري د ولسمشر غني او د ښاغلي عبدالله لاسونه پورته نه کړل دلته د چا په خولې پیاز نه سپینوه اوس بیا دغه افغانان په خپلو کې سره نه جوړېږي یو بل نه مني یو بل نه زغمي چېرته اسلامي هېوادونه دې ته ملا وتړي او دا کار وکړي نو زه په دې باوري یم چې دا کار به زموږ مخې ته لاړ شي ځکه یو خو به زموږ استاد دا مشان هم په دې پوه شي هلکه غطا مې دا خبره کړې زما استاد د غریب ملا په اذان خو روژه نه ماتوي که نه نو هغه بیا ماړه ملایان دي د هغه په اذان به روژه ماتې کړي دا ښه خبره ده خو په دې شرط چې هغوی دغه د اسلامیت د لارې نه چې الله ورته حکم کوي تاسو یې صلح وکړئ ګوره پټان صاحب محترم یو ګوره صلح ده چې د جرګې د لارې کېږي یو پرېکړه چې هغه د شریعت د لارې کېږي شریعت یو غلا وکړه وایي لاس یې غوڅ کوي صحیح ښه خبره خلاصه شوه لاس یې غوڅ شو دا خو دې پسې نه ګرځي چې دا دوه کورونه سره جوړ پاتې شو که ناجوړه نه پرېکړه وشوه
صلح بیا دا دی چې هغه هم د الله حکم دی هغه پیدا چې دا کورونه جوړوي غوا کړی ده غوا ته اخلي نو تعزیري جزا ورته ورکوي سوال ته راولي عذر ته راولي خدای کوي خیر شي خدا کورونه جوړي صحیح که چېرته ډېر افغاني شي بخښنه غواړم زه خپل افغانانو ته وایم د خپل د هغه افغانانو ته چې مریم دی واسکټ هم د دوی په غاړه باندې بدنام هم دا دی بندي هم به دا دی غربت کې هم به دا اخته دی په ټولو مشکلاتو کې هم دا اخته دی او بچي هم د دوی دواړه ترتیب دی په دې معنی غږ کوم چې راځي د خدای او د رسول حلالو ته بیا درته راګرځم سلي صاحب که اجازه راکړئ سعید صاحب ته ورسم سعید صاحب تاسې د دغو 15 هیوادونو منځګړیتوب څنګه ارزوئ اساسا دغه 15 هیوادونه به وکړلی شي چې دواړو خواو ته په داسې یو څه قناعت ورکړي تر څو د سولې دا روانې هڅې کامیابۍ لور ته روانې شي زه استقبال کوم قدردانی کوم د دغه 15 هیوادونو چې دوی رامنځته شي بلکې زه اوس نور اضافه ول غواړم چې باید اسلامي کانفرنس هم رامنځته شي رامخې ته شي او د دواړو د حکومت او د طالبان ترمنځ په صلح کې خپل ونډه واخلي همدارنګه زه په هغه علماو چې په داخل د افغانستان کې دي چې هغه بې طرفه علما دي او داسې نه ده په دې مملکت باندې ګوره د هر چا زړه خوږي هر څوک به دردیږي دا نن چې په یو طرف او بل طرف کې دا خلک وژل کېږي دا خلک حاضر روان دي دا ځوانان دا ښایسته ښایسته ځوانان په دې باندې دا علما به چپ ناست دي قسم په خدای چې د سترګو نه د اوښکو په ځای وینې ځي ولې دغه علماو ته موقع نه ورکوي بیا دغه سیاسون څومره د وړاندې راپورته شول نږدې 2.5 کسان علما کرام په کابل کې راپورته شول دا جګړه یې ناروا وبلله او په دواړو خواو باندې غږ وکړه چې ژر تر ژره دې روغه وکړي او دا جګړه چې ده د قدرت ته د رسېدو لپاره ده اما طالبانو پرې غبرګون وښوده او دا علما یې د امریکا او د حکومت لاسپوڅي وبلل ګوره بېطرف علما چې راپاڅېدل هیڅوک به باید د هغې مخالفت یعنې دا طرف علما ول هیڅوک به مخالفت ونه کړي هر عالم من حیث عالم چې راپاڅېږي او د قرآن او سنت نه خبره کوي د اسلامي اساسات په بنا باندې خبره کوي دواړه دې ومني دواړه د خپل دغه اونۍ وړاندې چې په کابل کې 2.5 علما راجیګ شول دغه بېطرفه علما بولئ د دوی خبرې ستایئ تاییدوئ موږ د دوی خبرې تاییدو من حیث د عالم ځکه چې هغه هر طرف کې واقعي من حیث د عالم د هر عالم چې هغه د قرآن او سنت په رڼا کې خبره کوي او د دې خبرې وضاحت کوي چې بس د جنګ د نور بس شي هر څوک چې نو طالب بیا ولې غاندي ودې مني په طالب مې غږ دی چې راشي دا ستاسو ورونه دي دا علما دي که چېرته دوی یو غلط خبره به کړي هغه ورته چې دا غلطه کړې ده که کومه سمه خبرې کړي باید ویې مني دریم هغه سیاسون چې تاسو به خبرې وایي چې سبا هم کېدای شي د کوم سیاسي خلکو جلسې یا د هغه نه وروسته هم روانې دي د جلسې زه وایم چې دا ټول سیاسون دي باید سره یو موټی شي یو غږ او په یو ایجنډا دي مخې ته لاړ شي حکومت ته دې ووایي که دوی د فشار اله جوړه شي همدا سیاسون همدا حامد کرزی همدا د دې مرګري همدا د څومره چې دي څومره سیاسون چې دی حکمتیار صاحب دی کبل دی ټول د په خپل کې یووالی راولي بیا دې یوه خبره کوي او په حکومت دم فشار راوړي په طالب دم فشار راوړي ستونزه همدا ده مولوي صاحب چې طالب هم وایي سوله غواړم حکومت هم غواړي سوله غواړم وایي رهبران سیاسیون مشران هم وایي سوله غواړو اما هر سړی په خپلې لارې روان ده او د سولې نه ځان ته تعبیر او تفسیر لري او ظاهرا داسې ښکاري چې هر سړی داسې سوله غواړي چې د ده ګټې پکې خوندي وي یا د ده د ډلې ګټې پکې خوندي وي ولې داسې څه دي ولې بالاخره دوی دغه خپلې غوښتنې نه سره توحیدوي او بالاخره یوه خوله او یوه ژبه او یوه طرحه نه وړاندې کېږي موږ خو دا وایو چې راځئ لږ بس تاسو پرېږدئ لږ د حکومت څه پرېږدي لږ د طالب څه پرېږدي په دې خو نه کېږي چې طالب په خپله په دغه یو ځای باندې ولاړ دی او دې طرف ته بالکل انعطاف نه کوي او حکومت هم دلته ولاړ دی او دې طرف ته نه راځي نه حکومت دې هم څه نه تېر شي طالب دې هم څه نه تېر شي په دې ملت دې ورحمېږي دواړه دې په ملت ورحمېږي تاسو وګورئ د دې د حکومت د ویندویان چې په تلویزیون باندې راځي نن مې دومره دلته مړه کړه دومره مې دلته مړه کړه هغوی چې اعلان کوي چې دلته مې دومره مړه کړه دلته مې دا څوک دي دا څه بل څوک دي افغانان نه دي په یو ماشوم باندې یو مور څومره تکلیف تیری او دا داسې حدر روان دي ګټه چاته ده مړی چاته پاتې کېږي شهید یې چاته پاتې کېږي کونډه یې چاته پاتې کېږي هغه یتیمان یې چاته پاتې کېږي
دا حالات تاسو په خپل وینئ. نو زما په سیاسونو باندې هم غږ دی چې په یو غږ سره په طالب باندې فشار راوړه او په حکومت هم فشار راوړه. په یو کس نه چې یو طرف ته موږ متوجه شو، نه په دواړو باندې. هغه اردو کې کوچلو لږ څه واخله لږ سره پرېږده. په دې باندې په دغه اصولو باندې مخې ته لاړ شو. درېیم په دارالعلوم دیوبند باندې هم دا غږ دی چې په هندوستان کې ډېره غټه جامعه ده دارالعلوم دیوبند. د هغې علما منل شوي علما دي، په جهان کې منل شوي علما دي، د تقوا د لحاظه، د علم د لحاظه، د فراست د لحاظه، د سیاست د لحاظه. هغې دې رامخې ته شي. د دې دوه خلکو په منځ کې د حکومت او طالب په منځ کې د ملګرتوب وکړي. همدارنګه د حرمینو په امامانو هم غږ دی. هغوی خو دا غږونه وکړل خو چا نه، د هغوی خو د یو طرف غږ وکړو، یو طرف غږ دی نه کوي. یعنې ویل دا یو طرف راودي وزي. ته بیا ماته ما خبره کوي، زه ته وایم چې دا جګړه موږ تاسو ویلي چې یو طرف نه، زه داسې وایم یو طرف غږ نه، داسې دي وکړي. یعنې دا ونه که ناروا ده، تاسو وایئ چې یو طرف دواړه ظلم کوي، دواړه قتل کوي. راځئ د حرم په خاطر باندې، د الله د خانه کعبې په خاطر باندې دي دواړو ته زولۍ غواړي چې بس د نور څه کوئ. همدارنګه په ټولو اسلامي هېوادونو مې دا غږ دی. دلته غواړي چې په اسیا کې افغانستان کې امن وي، په ټولو نړۍ کې امن دی. که په افغانستان بد امن وي، ټولو نړۍ کې بد امن ده. خو راځي دا ټول دنیاوال دې راپاڅېږي، خصوصا د اسلامي ملکونو خو دې راپاڅېږي، وایي چې بس دی که نه. دواړو ته موږ ستاسو د دې تربیون د لارې نه په دواړو باندې غږ کوو چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم روی ته وګورئ چې نور بس دی. راځئ یو صلح ته ورسېږئ، خپل ایجنډا معلومه کړئ چې په څه سره غږېږي. اوس پورې خو ایجنډا معلومه نه ده. مننه مولوي صاحب، تاسو ته بیا راګرځم او حل لارو باندې به لا هم بحث وکړو. اسري صاحب که څه هم د نننۍ موضوع نه به دا خبره یو څه لرې وي، اما بیا هم ارتباط لري. د امریکا د جمهوریت ریاست یو نومان جو بایدن ویلي دي چې که دی ولسمشر شي نو د افغانستان معضله به پاکستان ته ور وسپاري او پاکستان کولی شي افغانستان کنټرول کړي. او موږ تقریبا دا 40 کاله تر ډیره د پاکستان نه ځورېږو او پاکستان د افغانستان په کورنیو امورو کې لاسوهنه کړې ده او تقریبا افغانان داسې انګیري چې پاکستان ده چې د افغانستان په بدبختیو کې خپلې ګټې لټوي. اساسا په دې خبرې باندې متبصره څه ده؟ فکر نه کوئ چې هغه افغانان، هغه جغرافیا او هغه خطه او هغه ملت چې انګریز، الاکو، چنګیز او روسانو داسې ننې که وبولو امریکایانو د پاکستان په اصطلاح رامنځته کیدونکي ته ماته ورکولی شي، نو بیا به پنجاب ته یې تسلیمېدل څومره منطقي خبره واوسي او بیا راځو حل لارو ته. پټن محترم په دې باره کې زه سر وکړم چې دا د جو بایډن اوسنۍ خبره نه ده، دا د بوش د وخت خبره ده. مخکې د دې نه چې امریکایان دلته راشي د پاکستان سره تعهد وشو او د ایران سره مو شو. د پاکستان سره تعهدات په داسې شکل باندې وشو چې ICI به خپل راپورونه سره دغه کوي، د ICI نه به اخلي یو او په امریکا به او د ټول پروګرامونه د ICI په وساتت باندې به کېږي. خو امریکا به پاکستان صفري نقطې ته رسوي، دغه کومې ایجنسیانې چې دا به ختموي او دغه ایجنسیانې به بیرته به تزیلې کوي. دلته به د دوی حکومت دا د دوی د بوش د وختو خبره وه جو بایډن. خو دا درته زه په ډېر زموږ افغانانو خو دې راته لري هغه څه پورې نښلي چې هغه ته ضرورت نشته. ضرورت د دې خبرې په اوس نه دی. که نه زه ته په اطمینان ویم چې پس د دې به د چین غوندې قدرت هم نه زرخلي کړي چې په افغانستان باندې حمله وکړي. پاکستان خو لا ډېر رکوټې مملکت دی، ما ته یې په تش لاس باندې اقل که چېرته غرب یا امریکا وغواړي چې بالاخره د پاکستان د افغانستان بهرنی سیاست د پاکستان له عینکو وګوري او بالاخره دلته پاکستان ته ډېر واک او اختیار ورکړي او د پاکستان په مرسته وغواړي چې دلته په اصطلاح سیاست ترتیب او تنظیم کړي، دا به څومره عقلاني موضوع وي؟ زه داسې وایم چې زه دا خو د هغې د کمپایني مسایل دي چې ټرمپ کوشش کوي چې د سولې د لارې خپل نفوذ هلته زیات کړي چې د صلح راولم په افغانستان کې عسکر وژلو ختموم او هغه به د دې په خاطر باندې چې د پاکستان طرفداران یعنې دا پروژه زه یو بل چاته کوم ځان ورنه راباسم. بالکل دا خو د هغې خپل پروګرام. زه خبره دا ده چې پټان صاحب محترمه، زه وایم چې
په دې کې شک نشته دنیا ور خو به زما ستا د معدنیاتو نه، زما ستا د جغرافیا نه، زما ستا د ابشارونو نه، زما ستا د هوا نه به دوی استفاده کول غواړي، په دې کې شک نشته. خو دا زه او ته خو د دې کوري که نه، زه او ته خو په دې ځای کې ژوند کوو، زه او ته ولې سره لاسونه نه ورکوو چې جو بایډن زما ستا فیصله کوي، او یا مثال عمران خان زما ستا فیصله کوي، یا مثال ایران زما ستا فیصله کوي. زما ستا فیصله باید ما او تا وکړو. متاسفانه چې مونږ دغه د ابدا به ورته ونیم د داود خان د کوزاتا په شمول معنی به درته ویم چې مونږ ته راغلي دي د بل چا په لاس راغلي دي، زموږ مشران د بل چا د خوا نه ټاکل شوي دي د داود خان په شمول. خلک به ورته څه خو زه د داود خان هم د کې جی بي ایجنټ بولم، اگر چې بیا وروسته پښیمانه شو، بیا وروسته راوګرځېدو. خو په دې موضوع باندې هم کېږو دلته ډېر مسایل دي، ډېرې خبرې دي که اوس زه درته دغه درته وایم چې په دې باندې به موږ تاسو پروا نه کوو. زه یم چې د غرب ابا قدرت موږ تاسو ونشو نور په افغانستان ونشو نیولی، د شرق ابا قدرت ونشو نیولی، الحمدلله وارثات ډډې ولې شوه. ته باور وکړه که اشرف غني او احمد کرزي دغه اشتباه نه کوي او دغه زری د مسؤلیتونو افغانانو ته نه ویل پرارولي، تا به نن د امریکا متحده ایالات نه ویلې، تا به تنها امریکا ویلې. دا متحده ایالات به دا د ناټو غړي هیوادونه هم بلکې د متحده ایالات به نومونه تللي وي، دا به په 2-5 ټوټو تبدیل شوي. خو دغه اساسي شاګردان داسې جفا وکړه د ملت سره او د هغې سره دومره کومک وکړي چې هغې په خپل ودرول افغانان ورته. اوس بالاخره څه ډیر مؤثریت درلودلی شي حسني صاحب؟ بهرنی فشار به د دې لامل شي چې د افغانان سره غوږ په غوږ کې د دواړو خوا غوږونه لږ څه ورتاو کړي، ملت لاس په کار شي، ملت نور ووایي چې په چا باندې پاچاهي کوئ، په چا باندې ریاست جمهوري کوئ، په چا باندې واک او قدرت چلوئ، تباه خو مدامن کړلو. ملت راپورته شي، د دواړه خواوې د ګریوان نه راونیسي او بالاخره هغه خپلو اصلي بادارانو ته یې دواړه خواوې ور وشړي که چېرته سوله نه کوي، که چېرته نه جوړېږي، او که دغه دواړه خواوې د اصلاح وړ دي، دوی بالاخره باید یو څه نه څه فکر وکړي د ملت ته، د هیواد ته د اصلاح وړ دي، خو که چېرته داسې مصلح خلک یو څه نه څه نیکه مشوره ورکړي. پټان صاحب ډېر ښایسته خبرې ته اشاره وکړه. او به ته دا ویم چې ورانه وایي د خانه ده، مونږ خو چې خراب شوي د بیرون نه خراب شوي. البته په دې کې شک نشته چې هغوی شاګردان مومن کې وو، خو ورانې خو هغې کړی دی، روس وکړه، امریکې وکړه او د دې ایجنټانو وکړه. خو دا مسله د افغان کور د افغانانو دی، د افغانانو جوړولی شي. لکه تا چې مخکې ډېره ښایسته خبرې ته اشاره وکړه، که افغانان متحد شي، اول دته داسې مشاورین کښېني او دا ته تشریح کړي چې اشرف غني ستا ژوند په دې ښایسته کېږي چې ته د 26 میلیونو افغانانو زړونه په لاس راوړي، او هغه نه داسې چاپېر چې ملا هیبت الله ستا ژوند په دې ښایسته کېږي، ستا تاریخ په دې ښایسته کېږي چې د 26 میلیونو افغانانو زړونه په لاس راوړي، او دا 26 میلیونه افغانان په صلح خوشحالېږي، په ورورولۍ خوشحالېږي، په آبادۍ خوشحالېږي، په وحدت او یووالي خوشحالېږي، په یو ازاد آباد او مستقل افغانستان خوشحالېږي. دا د چا غلامي نه مني نه بیا ومني. دا باید ملت هم بالاخره داسې یو حرکت ته ضرورت لري، بالاخره داسې یو څوک خو باید د غږ پورته کړي، یو څوک خو باید رامخکې شي. نو اوس دا خواره واره افغانان څوک سره منسجم موږ سبا دپاره بیا دغه امسا په لاس کې اخیستې ده او کوټه په کوټه بیا ګرځو او دې ته قرآن وکړو چې د خدای د قرآن څخه خاطر وکړئ. تاسې سره که تاسې متحد شئ د افغانستان په عزت کې خپل عزت وګورئ، نه د امریکې په ډېرې سره. دا دروازې مو ډېرې وټکولې، دې دروازو ته ډېر ورغللی، د مشرانو سره مو ولیدل، مشورې مو ورسره وکړلې، خپل وړاندیزونه مو ورته درلودل. داسې یو کوچنی غوندې وړاندیز دی. دغه دروازې که د ملت وټکوئ، داسې کور په کور، مسجد په مسجد وګرځئ، ملت راپورته کوي. که چېرته په دې پلازمینه کابل کې د اقل یو 80,000 نفر تاسې راوباسئ، د سولې غږ راپورته کوي، دکانونه او مارکیټونه مه ورانوئ، د سولې غږ راپورته کوي. بالاخره د دې چارواکو ګریوان ته لاس ور واچوئ چې خیلخانې خو لکه څنګه چې تاسې وویل په امریکا او هندوستان او برطانیا او کومو هیوادونو کې دي، او څوک فلمونه جوړوي، او څوک نه پوهېږم څه شی کوي، او دا د طالبانو سیمې ته ورشئ، د دوی د قمندانانو غاړې ته هم لاس ور واچوئ. خیر یو څه به در کې ووژني، یو څه به په اصطلاح متضرره شئ، اما دا ملت به د همیش لپاره وژغورئ. ورته وبه وایي چې ستانکزي لورګانې او زامن چېرته دي او چېرته تحصیل کوي، او د ملا هیبت الله او د نورو اخوندانو ملایانو دا به ډېر مؤثریت ونه لري تر دې چې
په دې خاطر باندې موږ حتی په دې باندې خبره کړل چې زه دا تقریبا یو هفته مخکې کونړ ته تللی وم، ما د کونړ ته دې ته تللی وم، هلته ما علما کرام او د مشران چې راځي راخیر د دې غرونو د اواز جګوو او په همداسې باندې به په ترتیب به ځو ننګرهار ته، مثال لغمان ته مې ویل ننګرهار ته به راشو، بیا به کابل ته راشو. دا مې دا مولوي صاحب دوی د قندوز دي، دوی سره دا خبره کړې چې د قندوز نه پروګرام جوړ، دا ښه خبره ده. متاسفانه اگر چې تاسو پیږي چې په دې اداره کې دا چې انفجار کېږي، چې انتحار کېږي، ته باور وکړه که دا بیرون نه سره راغلی. دا زما او ستا ملي کې د دې مشرانو هر یو د قرباني ګروډ ساتلي دي او کله دلته ورواته او کله هلته پرې ورواته او افغانان پرې مړه کړه او د افغان په واسطه باندې دا حکومت دا کار کوي یا د حکومت د حکومت په راس کې به هم واقع، د حکومت په شا کې به هم واقع، په خوا کې به هم واقع. خو یعنې زما په شا غریب نه دي، هغه تور شیشو کې ناست دي، ټوپک مخکې مو سره دي، وروسته مو سره دي، انفجار او انتحار ګډوري هم دوی سره دي. دا پروګرام دا ډېره ښایسته خبره تا کړله. موږ یو کله ته په خیر د هفته کې په دې مشرانو ګرځو او بیا ولایتونو ته موږ په خپله ځو، هماغه ځای نه غول جګو چې خطر وکړو. سلامت اوسئ. مولوي صاحب، د یو دیني عالم په توګه مو څومره د خپل مسؤلیت په ځای کړی ده چې بالاخره د سولې غږ مو پورته کړی وي؟ یو خو دا ده چې موږ او تاسو په 15 وخته مانځه کې دا دعا کوو چې خدای مو دې په دې هیواد کې یوه د خیر تیږه کېښودلې کړي یا بالاخره سوله دې رامنځته شي، نوره دې دا وینه تویېدنه بنده شي. اما داسې چې بالاخره یو چاته مو قناعت ورکړی وي، یو چاته مو دعوت او تبلیغ کړی وي، بالاخره دغه وضعیت مو ورته تشریح کړی وي او دغه مسؤلیت څومره د علماء کرامو ته متوجه ده؟ دا هیواد خو الحمدلله اسلامي هیواد ده، د دې هیواد خو په اصطلاح 9.9% خلک مسلمانان دي، د عالم ملا سپین ږیرې خبرې ته غوږ دي او بالاخره دا جګړه چې روانه ده، یو عالم یا یو ملا دا چې په حقه به و یا به ناحقه و، دا چې د چا جاسوس به و یا به نه و، بالاخره دا وصیت او خبره به یې کړې وي چې جګړه نه د جهاد ده او دا جهاد روا ده او بهرانیان راغلي دي او وسله پورته کوي او د دین او د ملت ساتنه وکوي او خپله خاوره ازاده کوي. یعنې دغه مسؤلیت تاسو ته څومره درګرځي چې بالاخره دا غږ پورته کوي او د حل لاره څه بولئ؟ یاره په مجموع کې هر عالم چې هغه صاحب د منبر دی دا مسؤلیت لري چې د الله احکام د صلح فضایل د ملت ته ورپه ګوته کړي. خو متاسفانه زمون څوک چې زمون اقتدا کوي، زمون مقتدیان دي، که ته په جمعه کې د صلح خبرو کې ته وایي مولوي صاحب سیاست طرف ته لاړ، یعنې زموږ بدبختي دلته ده چې زموږ خبره چې موږ د صلح خبره کوو، د قرآن و سنت مطابق خبره کوو، د قرآن نه راخلو، د حدیث نه ورته تشریح کوو، دا وایي چې دا سیاسي شو. نو دا سیاست په دین کې نه دی. ولې نه؟ اوس زموږ د څنګه کاڼي هسې کرګوړی، اوس دلته صرف دا مسؤلیت یو عالم ته خو راجع کېږي بالکل، ځکه چې دا د پیغمبر وارث دی او زموږ پیغمبر د صلح پیغمبر دی. او په دې میاشت کې چې د تاسو د کانفرنسونه ګورئ، د سیرت کانفرنسونه اورئ او د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې خبرې اورئ، په شل کلنۍ کې د دې نه مخکې چې هغه په پیغمبرۍ مبعوث د خلکو په منځ کې صلح کولې، د هغه پیغمبر وارثین همیشه د صلح خبره کړې ده، د منبر د لارې کړې ده، په ټولو خلکو مې غږ دی. که چېرته یو عالم چېرته د صلح خبره کوي، د قرآن سنت مطابق خبره کوي، هغې ته دا رنګ د سیاست رنګ مه ورکوئ چې دا لا بس سیاسي رنګ وکړو. همدارنګه یو بله مسله دا ده چې تا مخکې ویل چې د پلانکې دروازه وټکوو، دا یو دروازه موږ چې یېره کړې ده هغه د رب دروازه ده. موږ د رب دروازه نه ده ټکولې. موږ که چېرته واقعتا د شپې راپاڅېږو او د صلح دپاره د الله نه وغواړو او په خپلو اعمالو تم لږ متوجه شو دا زه څه کوم، دا نن ورشئ تاسو په دې هوټلونو کې کښېنئ، تاسو دې هوټلونو ته ورشئ چې خلکو ته مړزان مخې ته پراته وي، خلکو ته به چرګان مخې ته پراته وي، خلکو ته به اخسر کړي مخې ته پراته وي. والله کې ملت په یاد وي، قسم په خدای کې ملت په یاد دی چې ملت په هلته په سرو وینو کې لت پت پروت دی. والله کې کونډه یاد دی چې هغه کونډې ته کچالان نه رسېږي، والله کې هغه یتیم یاد دی چې هغه یتیم څپلۍ په یخنۍ کې نه لري، والله کې هغه زموږ تورسرې خورګانې یاد دی چې د هغې تاسو نه په دې رسنۍ باندې چې صادر دغه صادر څنګه صادر دی، دغه جامې څنګه صادر دی، جامې څنګه جامې دي، هغه په کوم ځای کې اوسېږي، د خیمې کې اوسېږي په دې یخنۍ کې، او دلته موږ کبابونه خورو، دلته موږ اساسي ستونزه دا ده چې موږ په خپل نفس کې تغییر نه راوړو. موږ په ځان کې باید تغییر راوړو. موږ همیشه رښتیا ګوی شو، موږ همیشه د مظلوم حمایت وکړو او ظالم ته ظالم وایو. موږ کله ظالم ته ظالم وایو چې دا ظلم تا کړی دی؟ نو دغه شی دی چې الله جل جلاله بیا موږ باندې رحم نه کوي. نو پکار ده چې ټول ملت
په خپل اعمالو کې په خپل عقیده کې لږ نظر وکړي چې زما عقیده څنګه ده، زما اعمال څنګه دي، زما اخلاق څنګه دي، او بیا د دې سره په عباداتو کې لږ مخکېوالی وکړو. د شپې راپاڅېږو الله ته وژاړو چې یا الله بس دی نور، موږ به تر څو د قطر دروازه ټکوو، موږ به تر څو د اندونیزیا دروازه ټکوو، موږ به تر څو د جرمني دروازه ټکوو، موږ به تر څو د ازبکستان دروازه ټکوو، موږ به تر څو د ناروې دروازه ټکوو. راځئ چې د الله دروازه وټکوو او الله جل جلاله په خپل الوهیت په برکت باندې د دواړو په زړونو کې د رحم اوبه تویږي چې په دې ملت باندې ورحمېږي او یو صلح پایداره صلح ته ورسېږي او جنګ ډزبندي وکړي او جنګ بند کړي او اسلامي نظام دلته پلی شي. الله جل جلاله د ټولو شهیدانو ارمان پوره کړي. الهي امین. ډیره زیاته مننه ښاغلی مولوي عبدالحمید سعید، دیني عالم او د سیاسي چارو څېړونکی، او ښاغلی انجینیر ګل اغا حسني، په افغانستان کې د علماء کرامو او روحانیونو د سولې عالي جرګې مشر، چې زموږ بلنه مو منله او په بس کې مو راسره ونډه واخیسته. قدرمن لیدونکو، د تاسو له ملتیا هم نړۍ مننه. تر بیا هم په پاک الله سپارو. ښې چارې.